احترامات خدای دې وکړي چې راته روغ رمټ وي او د کرونا او د هرې بدبختۍ نه په امان وي. زموږ سره په سیمه کښې د پښتون افغان د ویښتیا په بهیر باندې ډېر قدرمن میلمه، لیکوال، شاعر او د ځوانانو په منځ کې ډېر شهرت لري، محترم عبدالغفور لیوال صاحب ته ښه راغلاست وایو. لیوال صاحب ستړي مه شئ، خدای مو راوله. مننه، تشکر. سلامت اوسئ تاسو او هر څوک چې له دې لارې زموږ غږ اوري او موږ سره مخامخ دي، ټولو ته سلامونه، درناوی. زه هم په خپل وار هیله لرم چې له ټولو ناروغیو، له ټولو ستونزو او له ټولو دغو بدو پیښو څخه په امان کې اوسي. مننه، امین، خدای دې وکړي. لیوال صاحب، سیمه ناروغه ده، سیمه ستړې ده، ځپلې شوې ده له هرې نګاه نه، هم اقتصادي، هم کلتوري. هر ذی شعور انسان که د هرې ژبې دی په دې سیمه کې، که لر دی که د بر دی، ستړی دی. حتی که هغه د هر قوم دی، حتی که هغه سیندی دی که بلوچی دی که پنجابی غریب دی، هم دلته یوه انساني فاجعه ده په دې منطقه کې. د دې غمیزې ډیری بوج یا زموږ د تورسرو، زموږ د ستړیو خویندو میندو مخ ځوانانو ته اوړي. زیاتره په هر ملک، په هر هیواد کې ځوانان دي او دولت دی. د دوی په منځ کې اړیکې څومره ټینګې دي، د دوی په منځ کې څومره اعتبار دی، د دوی په منځ کې د مشکلاتو په حواله باندې څومره همغږي ده، دا مهم رول لوبوي. د دې رول نه زموږ ځوانان قصداً محروم کړل شوي دي، یا د وطن جبر د منطقې د جغرافیې برکت یا بدبختي ده چې موږ د ځوانان د دې ویښتیا نه محروم کړي دي، یا هغه ربط چې د دولت سره په کار و. په دې بهیر کې نن د ویښتیا په بهیر کې ځوانانو ته ستاسو د مشرانو، د لیکوالو، د شاعرانو، د سیاستمدارانو لارښوونې مهمې دي. په دې لړ کې ستاسو نه اولنۍ پوښتنه دا ده چې د ننني ځوان کول په مټ باندې کومې ذمهوارۍ دي چې دی یا احساسوي یا یې نه احساسوي. ذمهوارۍ اول په ګوته کړو. مننه لیوال. ډېره زیاته مننه. اول خو ډېر خوشحاله یم چې بالاخره یو داسې ادرس د عامه افکارو د روښانولو په جهت کې داسې یو ادرس پیدا شوی دی چې په دغو مسایلو باندې چې ډېر زیات مهم دي فکر کوي، خبرې کوي او خلک متوجه کوي. دا هغه کار دی چې موږ باید لسیزې پخوا کړی وای. له بده مرغه د دې له لاسه چې موږ ته اهمیت نه و معلوم، دا کار موږ ډېر ناوخته شروع کړی. اوس هم ستاسو کور ودان او ستاسو د ملګرو کور ودان چې دغې حساسې موضوع ته مو پام وکړي. د افغانانو، د پښتنو او په مجموع کې د دې سیمې د مظلومو ولسونو دغه بدمرغي ګڼ عوامل لري. یو لوی عامل زموږ تاریخي ستراتیژیک موقعیت. افغانستان او په مجموع کې تاریخي افغانستان، کله چې زه تاریخي افغانستان وایم، له هویتي پلوه هغه لویه خاوره ده چې د ستر احمدشاه بابا نه موږ ته په میراث پاتې. دغه جغرافیه، د تاریخي افغانستان جغرافیه، د یو ستراتیژیک موقعیت له مخې چې تل د دوو لویو زبرځواکونو یا ابرقدرتونو ترمنځ
د سیالۍ حایله سیمه وه. دلته د سیمې لویو قدرتونو د دریو انګلو افغان جګړې نه را په دې خوا بیا د روسانو او د انګلیسانو په سیمه کې د هند او د ایران او د نورو قدرتونو ترمنځ له تاریخي پلوه د رقابتونو ډګر پاتې شوی. په تیره بیا دغه رقابت د غرب چې موږ یې د یو تمدني حوزې په توګه پیژنو، که هغه پخوا انګلستان و یا د اروپا نور ښکېلاکي هېوادونه وو، او بیا وروسته د امریکې متحده ایالات له دوی سره ملګری شو، او بلې خواته روس او چین او نور هېواد. د دغې شدیدې تاریخي سیالۍ له کبله زموږ تاریخي افغانستان د دغو قدرتونو د نظامي، استخباراتي او جاسوسي لاسوهنو، مداخلو شاهد ټول عمر، او هلته قوي ستراتیژیک مراکز وو چې په دې فکر کاوه، په دې کار کاوه چې څنګه د دغې سیمې د خلکو ذهنیتونه او افکار د خپل تاثیر لاندې وساتي. یوه لاره د دې دا وه چې دوی په داسې خرافاتو باندې روږدي کړي، په داسې بې اساسه، بې بنسټه عقایدو باندې معتقد کړي چې دوی په ځان باندې تکیه د دې دنیا ژوند، اقتصادي پرمختګ، د یوې مرفه او هوسا ټولنې جوړولو ته هیڅکله زړه ښه نه کړي. تاسو د لارنس یا د پیر کرم شاه قصه ټولو ته معلومه ده. په هغه وخت کې انګریزان او د انګریزانو نوکران، د انګریزانو یو شمېر هندي او نور سیمه ییز جاسوسان د ملنګانو، پیرانو او آخوندانو په جامه کې افغانستان ته راغلل، او په دې سیمه کې د خلکو د تحمیق یا احمق کولو او تیر ایستلو پروسه پیل کړه. دغه شبکې ډېرې پخې جوړې شوې وې. دوی خلک له عصري تعلیم، له ټکنالوژۍ، له پرمختګ، له تولید، له اقتصادي ارزښتونو، له دنیوي ژوند او له ښه ژوند، له قوي او مقتدر حکومت، له دې ټولو نه یې زړه توري کړه. دا قصه روانه وه، او د لومړي ځل دپاره د دې مخنیوی د مشروطیت نهضت ونیوه، سره له دې چې د افغانانو او انګلیسانو ترمنځ 3 جګړې شوې وې، 3 واړه جګړې افغانانو ګټلې وې، خو له سیاسي پلوه په دې سیمه کې داسې بنسټ نه و چې د دغې جګړې مدیریت وکړي او د افغانانو دپاره یو موډرن حکومت جوړ کړي. د لومړي ځل دپاره د مشروطه نهضت دا کار وکړ. نو مشروطیت او مشروطه نهضت هم له بده مرغه له تکفیر سره مخامخ شو، او یو بل انګریزي حرکت او انګریزي دسیسې اماني حکومت را وپرځاوه، او بیا وروسته له هغه نه تاریخ تاسو ته معلوم دی. یو عامل دغه تاریخي سیالي ده چې زموږ سیمه ټول عمر د ښکېلاګرو دپاره یوه په زړه پورې سیمه وه، او هغوی دلته موږ یو شعوري حرکت ته، یو شعوري انسجام ته، او تر ټولو مهمه د یو ملي ولسي حکومت او د دغه حکومت له لارې یو افغاني اقتدار جوړولو ته نه یو پرېښي. بل عامل زموږ ایکولوژي ده. له بده مرغه زموږ اوبه او هوا، زموږ وچه ایکولوژي چې لا تروسه په دې باندې ډېر کار نه دی شوی، ډېر فکر نه دی پې شوی. اما د چین د شمال مشرقي څنډو او صحراګانو څخه رانیولې
بیا د افغانستان او د ایران او تر د افریقا تر شماله پورې دغه یو جغرافیه چې ده دا یو وچه جغرافیه ده. معمولا اوبه پکې کمې دي او ځمکه یې د کمو حاصلاتو او فصلونو لپاره آماده ده. زموږ تاریخي محرومیت، زموږ تاریخي ولږه، زموږ تاریخي بدمرغي، جهالت او د تولید کموالی، وزګاري او پر ځان باندې عدم اعتماد دا یو څه زموږ په د ایکالوژي پورې هم مرتبطه ده. او دا هغه وخت موږ ته ښه معلومیږي چې موږ د تل شنې سمسورې اروپا په مقابل کې دغه خپله ایکالوژي او د خپله جغرافیه مقایسه کو یا له نورو داسې سیمو سره په آسیا کې چې هغه هم شنې دي، اوبه لري، پراخې دي. دا زموږ یو بل عامل دی د دغه وروسته پاتې والي او دغسې بد وضعیت. دریم اصل دا دی چې ټولو دښمنانو په افغانستان کې، په تاریخي افغانستان کې یو امکان د خپل نفوذ لپاره پیدا کړی دی، استخباراتي عواملو، او هغه د ملي حرکتونو د تکفیر تکتیک دی. هر کله چې په افغانستان کې له مشروطیت نه را په دې خوا تر ننه پورې هر کله چې په افغانستان کې د یو مدرن، عصري، پرمختللي مدني ژوند او د دغې ټولنې د انسانانو د ژوند د ښه والي دپاره یو حرکت پیل شوی دی، نو مرتجعو حرکتونو او د دښمنو استخباراتو عواملو په دوی باندې د کفر ټاپه لګولې ده. هر چا که په دې جغرافیه کې ویلي دي چې خلک وږي دي باید ډوډۍ ولري، او خلک باید انساني ژوند ولري، خلک باید مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، درس ووایي، خلک باید انساني حقونه ولري، بشري حقونه ولري. له بده مرغه د تکفیر په ټاپه باندې ځپل شوي دي او د مدني ژوند ضد حرکتونه دلته روزل شوي. د دې ترڅنګ نور عوامل هم شته دي، او هغه دا ده چې دغه ټولنه، دغه جغرافیه یو کثیر القومه یا ګڼ اتنیکه ټولنه ده. موږ له بده مرغه د ملي فکر په رامنځته کولو کې هم ډیر بریالي نه وو چې موږ داسې یو ملي محور رامنځته کړی وای چې ټول قومونه د یو لوی ارزښت، مثلا په افغانستان کې د ټولو دپاره د هوسا ژوند امکانات، د افغانستان له اقتصادي سرچینو څخه د ټولو په ګټه استفاده کول، د اقتصادي مناسباتو پر اساس په یو محور باندې راټولېدل، د دغو مهمو اصولو پر اساس موږ دا ملت راټول کړی نه دی په تاریخ کې، او لا هم هر دښمن په اسانۍ سره کولی شي. زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې که څه هم موږ کثیر القومه ټولنه یو، که څه هم موږ ملټي ایټنیک ټولنه یو، خو دغه کثیر القومي یا زیاتو اقوامو نه د جوړېدلو ټولنې یوازې موږ نه یو، په نړۍ کې ګڼې داسې نورې ټولنې شته. یعنې ډېر کوچني هېوادونه دي په نړۍ کې چې 4-5 لوی اتنیکونه پکې دي. مثلا بلجیم په اروپا کې، بلجیم کې هالنډیان، فرانسوي ژبي او جرمنان دا په یو کوچني هېواد کې سره په ډېر قوت سره ژوند کوي، اما هغه د یو ملي محور په ګرد را سره راغونډ دي او بلجیم ورته مهم دی، د بلجیم ګټې ورته مهم دي. موږ ونه شوای کړای چې دغسې یو ملي محور د افغانستان په تاریخ کې رامنځته کړو چې ټولو قومونو او ټولو جوړښتونو، ټولو ژبنیو او اتنیکي پرګنو په دې سره اتفاق کړی وای چې تر هر څه وړاندې افغانستان زموږ دپاره یو ارزښت دی، او هر هغه حرکت چې د دغه
ارزښت د دغه ملي محور په مقابل کې موږ درایي هغه زموږ لپاره ارزښت نه ګڼل کېږي. او دې ته زموږ تېرو حکومتونو، زموږ مستبدو حکومتونو له بده مرغه د دې لپاره کار نه دی کړی او هغه هم د دې لپاره چې خپل اقتدار وساتي. نو دا زموږ په تاریخي او جغرافیوي لحاظ هغه عوامل دي چې ما یاد کړل. درست. اوس د دغو عواملو ته په کتلو سره ځوان نسل ته بویه چې د هر عامل د له منځه وړلو په خاطر یو ملي تفکر پر بنسټ سره راټول شي او په ګډه سره کار وکړي. مونږ که څه هم وچ او زیږ اقلیم لرو، مګر د دې په مقابل کې پریمانه روانې اوبه لرو. مونږ د آسیا نیل یا د هلمند سیند له ځانه سره لرو. مونږ داسې پراخې حوزې لرو د اوبو چې کولی شي ټول افغانستان ته، ټول تاریخي افغانستان ته هم برېښنا ورکړي، هم د اوبو اقتصاد ورکړي، هم کرنه ورته خړوب کړي. فقط موږ باید دا مدیریت کړو. موږ پریمانه معادن لرو، موږ پریمانه څړځایونه لرو. یعنی هغه ایکولوژیک مشکل چې ما ذکر کړ، که دلته د دغه هیواد انسان یعنی افغان انسان په دې کې مدیریت په خپل لاس کې واخلي، دغه ناسمه یا نامساعده جغرافیا یا ایکولوژي یا چاپیریال هم په یو طلایی فرصت بدلولی شي او همدغه ایکولوژي هم زموږ دپاره له اقتصادي پلوه ډوډۍ راکولی شي. درست. دوهم بخښنه غواړم، دلته همدغه عوامل دي، نور به یې هم وي، وروسته به یې تاسو په ګوته کړئ. علاوه د دې نه موږ وینو چې دلته د ځوان هغه کوم اولنی قدم دی چې دی له هغه نه پیل کړي. ډېره ښه پوښتنه ده، ډېره ښه پوښتنه ده. تر هر څه مخکې اول چې له څه نه پیلوي هغه دا دی چې دغه عوامل تشخیص کړي، دغه تاریخي او جغرافیایي عوامل وپېژني. وروسته له هغه پر هغو باندې د بریالیتوب په خاطر یو بل سره خبرې پیل کړي. تفاهم، ډسکورس، خبرې، پوهاوی او یو بل ته نږدې کېدل. موږ باید سلیقوي اختلافونه پرېږدو. موږ باید د دې هیواد د انسان د ژوند د ژغورلو په خاطر په خپلو کې په سازماني او حزبي حرکتونو کې سره یو شو. یوازینی جوړښتونه چې د ملي تشکلاتو په چوکاټ کې موږ سره یو کولی شي، فکر را کولی شي. زموږ یو لوی مشکل دا دی، وزیري صاحب او هر دوست چې موږ اوري، چې موږ نه فکر تولیدولی شو او نه حتی تولید شوي افکار مصرفولی شو. زموږ یو لوی مشکل دا دی چې موږ فکر نه کوو. موږ فقط دکتې کېږو. یعنی موږ ته باید یو څوک ووایي چې هله منډه که چې دین په خطر کې ده، هله منډه که چې دیموکراسي په خطر کې ده، هله منډه که چې نه پوهېږم فلانی ارزښت په خطر کې ده. او بس موږ په دې فکر ونه کړو او توره راواخلو چې اوس نو د چا سر پرې کړو. موږ فکر نه کوو، تأمل نه کوو، بحث نه کوو، ډسکورس نه کوو، خپلو منځو کې خبرې نه کوو چې آیا دا غوږ رښتیا رانه پیشو ویوړ که نه. نو هدف مې دا دی چې تر هر څه مخکې ځوان نسل ته د دغو عواملو تشخیص، پیژندنه، پرې فکر کول او د دې فکر په اساس یو بل ته نږدې کېدل. موږ 30 میلیونه نفوس دلته لرو او زه خو د تاریخي افغانستان باندې معتقد سړی یم. موږ د یو ګډ سرنوشت له بده مرغه ګډ برخلیک اخته خلک یو. او که دا ورسره وشمېرو 80 میلیونه افغانان یو په دغه سیمه کې. دغه 80 میلیونو کې موږ 1 میلیون سازمان
ورکړل شوي سره متحد سره هم فکره په یوه طرحه ولاړ ځوانان نه لرو، سره له دې چې اکثریت نفوس مو ځوان نفوس دی. ولې موږ 1 میلیون نه هم تیر ما ته دې څوک وښیي چې 100,000 افغانان په یوه لار روان وي، په یوه فکري لار. لیوان صاحب ډېره بخښنه غواړم، همدغه پوښتنه کوي زموږ ملګری دیدار وزیر صاحب چې څنګه د مختلفو اقوامو په داخل د افغانستان کې موږ کولی شو دا ولسونه سره یو ځای کړو، ځوانانو ته هغه میتود هغه طریقه بیرته همغه سوال تکراریږي، خو د دیدار صاحب دغه پوښتنه ده. بله دیدار صاحب ته سلامونه. زه باید دا ووایم چې د ټولو قومونو مشکلات یو دي. ټول قومونه وږي دي، ټول قومونه له جنوساید سره مخامخ دي، ټول قومونه د ښکېلاکي قدرتونو له دسایسو سره مخامخ دي، ټول قومونه له فقر او لږې بېسوادۍ بې مکتبۍ او له ډول ډول سیاسي دسایو سره مخامخ دي. همدغه کافي نه ده چې موږ سره یو ځای کړي. وګورئ په نړۍ کې بل هیڅ داسې قوم نشته چې خپل مکتب وسوځوي، خپل سکول وسوځوي. موږ پښتانه افغانان یوازینی خلک یو په دې نړۍ کې چې لا هم خپل ښوونځي سوځوو او یا را باندې سوځول کېږي. نو په دې معنی چې موږ فکر نه کوو، موږ یو بل سره خبرې نه کوو، موږ د دې ستونزو د حل لپاره سره کینونه. زه بیا هم وایم ټول هغه ځوانان که څه هم اوس زه ډېر ناامیده نه یم، یو فکري څرک په دې ځوان نسل کې پیدا شوی دی چې د امیدواري ځای دی. خو له بده مرغه زموږ بحثونه یوازې د فیسبوک او ټولیزو رسنیو تر کړکیو پورې، هغه هم تر شکایتونو پورې محدود پاتې کیږي. له بده مرغه موږ یو شکایتي قوم یو، ټول شکایت کوو. تاسو لاړ شئ د پښتنو افغانانو ویب سایټونو ته لاړ شئ، د دوی فیسبوکونو ته لاړ شئ، ناګه شکایت دی. موږ حل لاره نه ورکوو، اقدام نه کوو، ټول شکایت کوو چې فساد دی، جنگ دی، جهالت دی، دا نارې وهو. خو که چاته ووایې چې سبا ته راځئ چې یو چیرته سره راټول شو چې په دې خبره وکړو چې دا ولې دا ټولې بدبختۍ دي، هلئ راټول شئ. شکایتونه د 1 میلیون کسانو دي. د 1 میلیون کسانو ته تاسو ووایئ چې هلئ سبا ته د سقاوي دښته کې راټولیږو یا سبا ته د ګمبیري دښته کې راټولیږو او هلته په دې خبره کوو چې موږ ولې دومره بدمرغه یو، دغه شکایتونه ولې دي. تاسو به سبا ته وګورئ چې په دښته کې به 15 کسان هم نه راټولیږي. یو به وایي چې والا زه خو کار لرم، بل به وایي چې زه خو بیا له وظیفې پاتې کېږم، بل وایي چې زه خو ډارېږم، بل وایي چې که دې کې بیا ځانمرګی وشي، بل وایي چې والا ما خو نه پرېږدي. یعنې په دې معنی چې راځئ دا ومنو چې موږ د عمل خلک نه یو، موږ د عمل خلک نه یو. یعنې تاسو وګورئ زه چې کله کوزو پښتنو ته ګورم او د پښتون ژغورنې حرکت ته ګورم، لږ تر لږه په ټول تاریخ کې د دوی یو امتیاز په برخه دی چې د لومړي ځل لپاره پښتون راووځي، بهر راووځي، منډه کوي. او دا هغه زوړ او ناسم عادت چې موږ درلود هغه یې مات کړ او دا د ټولو افغانانو ته بختور. واقعا د دې نه په استثنا چې دا هم ډېره نوې پدیده ده په همدې وروستیو کلونو. موږ له بده مرغه په تیره بیا په افغانستان په اوسني جغرافیه کې چې دا اوس موږ ورته په کوم نوم یادېږو د تاریخي افغانستان یوه برخه ده، په دې کې له بده مرغه یوازې موږ شکایتونه کوو. حتی شکایتونو باندې م اکتفا نه کوو، کنځلې کوو، سپکاوی کوو، یو بل تخریبوو، یو بل ته پیغورونه ورکوو. لیوان صاحب بخښنه غواړم، یو ملګری پوښتنه کوي، شهباز توریانی صاحب، د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه کې په داخل د افغانستان کې که ځوانان راټول شي دا د مسلې حل دی؟ کاملا. زه د مدني او فرهنګي محورونو پر بنسټ د ویښو شعوري ځوانانو راټولېدل چې بالاخره دغه اوږدمهالې غمیزې ته د حل لاره ولټوي، فکر وکړي، فکر او فکرونه سره شریک کړي او د دې شریکو فکرونو پر اساس یوه پخه او پیاوړې ټولو ته د منلو وړ لاره پیدا کړي او دا لاره په عملي توګه باندې ځان ته
د یوې ژمنې په توګه وټاکي او ووایي چې زه په دې لار ځم، په سمه دې ده. لار په کې به دې مخالفت نه کوم. ډېره موږ عفو. لیوال صاحب په دې برخه کې سمه ده، ځوانان خواري به وکړو، هڅه به وکړو، ځوانان به راټول کړو، په کابل کې به لاریون جوړ کړو، په خوست کې به جوړ کړو، په کندهار کې به جوړ کړو، خواري به وکړو، هر ډول زحمت به وباسو. په دې کې به د دولت کوم فرایض دي؟ د امنیت فرایض په دولت راځي؟ په ځینې کړي بله دولتونه په خپل سر مکلف نه دي چې د خپلو خلکو حالت بدل کړي. طبعا چې د اساسي قوانینو پر اساس حکومتونه مکلف دي د ځینو اجتماعي قراردادونو پر اساس. مثلا هغه درته وایي چې ته به نظم نه اخلالوې، ورانۍ به نه کوې، د ملي ګټو پر خلاف به نه یې، زه به د امنیت مو ساتم، مرسته به هم در سره وکړم، په رسمیت به دې مو پېژنم. دا دو طرفه قضاوت شته. مظاهرې او لاریونونه دا د مبارزې یوه وړوکې برخه ده. موږ لا تر اوسه د مظاهرو د کولو برید ته لا نه یو رسېدلي. د څه شي دپاره مظاهره غواړو څه ووایو پکې، بیا غواړو دا څنګه تعقیب کړو، بیا غواړو دا څنګه عملي کړو، بیا غواړو دا څنګه په یوه دوامداره ګټوره او بدلون راوستونکې پروسه باندې بدل کړو. په دې خو مو فکر نه دی کړی. دا کله چې زه وایم چې سره راټول شو، فکر وکړو، شعوري حرکت وکړو، یوازې معنا مظاهره نه ده، بلکې یو سازماني جوړښت رامنځته کول دی چې بنسټ ولري او په دې بنسټ باندې د مبارزه دوامداره وي، ترڅو چې یو ملت وژغورل شي. درست. حکومتونه په دې کې مسؤلیت لري، مګر زه غواړم یوه خبره دلته وکړم چې تر هغو پورې چې په ولس کې شعور رامنځته نشي او حکومتونه د اصلاحاتو په بهیر کې مجبوره نه کی، اصلاحات په خپله په اخلاقی بڼه، په عاطفي بڼه نه رامنځته کیږي. هر څومره ښه حکومتونه چې ترڅو چې د ولس مضاعف فشار ور باندې نه اصلاحات نه راولي. دا یوه ساینسي او علمي تجربه ده دوستانو. یعنی دا هماغه خبره ده وایي چې ماشوم ونه ژاړي مور پی نه ورکوي. دا په دې معنی چې ولس کې د اصلاحاتو شعور رامنځته نشي او د اصلاحاتو دپاره سازماني کار ونه کړي او فشار را نه وړي، هر څومره ښه حکومتونه چې حکومتونه، دا یو مشهوره خبره ده چې حکومتونه په فطرتاً په طبیعت کې مستبد دي. دا خلق دي د دیموکراسۍ، د ولسواکۍ او د ټولنیز اصلاح د یو ډول معقول سوسیالیزم یا ټولنپالنې منطق هم دا دی چې ټولنه د شعور دې حد ته ورسیږي چې حکومتونه اصلاحاتو ته مجبور کړي. درست. او دا مجبوریت په کنځلو، په شعارونو، په شکایتونو نه کیږي، تاسو به منسجم کیږي او په قوت به بدلیږي. درست. لیوان صاحب همدغه خبره ده کنه، یعنی اول پایل خو یې نیت دی چې زه مظاهره یا لاریون د څه شي لپاره کوم. البته نن ځوان خو په دې باندې پوهیږي چې زه لاریون ځکه کوم چې زما ژوند محفوظ نه دی، زما سړک محفوظ نه دی، زما ماشومان محفوظ نه دي، زما لار محفوظه نه ده، زما شفاخانه محفوظه نه ده. خو همدغه ټولې ګیلې دي، همدغه ټول دا فقط شکایت نه دی. که یو د 50,000 خلک په کابل کې راټولیږي او په هرات او په کندهار کې راټولیږي، د دې به دا معنا وي چې دولت مجبوریږي. ممکن چې دولت په یو داسې سیستم کې روان دی چې د ولسوالۍ غږ هم نه ورسیږي، نو بیا به دولت ته دا خبره رسي، مجبوریږي. وګورئ په دې قضایاو کې حکومتونه، په تېره بیا د افغانستان حکومت زموږ طرف نه دی بلکې زموږ ملګری دی، باید زموږ ملګری. دغه مصیبت په موږ باندې یو نړیوال ښکېلاکي قدرت راوستی دی او غواړي چې زموږ شتمني ولوټي. دا په سیمه کې د دوی استخباراتي ملګري دغسې وضعیت رامنځته کوي چې د دین په نامه باندې خلک یو په بل وژني او دا قصه اوږده ده. نو اوس زموږ طرف هغه څوک دی چې زموږ د وژلو دپاره له بهر نه وسله راوړي. موږ باید فشار په دوی باندې راولو
او دا فشار څنګه رامنځته کیږي؟ زه اوس دا لاره درته ښیم چې حکومت هم خپل ملګری کو او د اصلي دښمن په مقابل کې ودرېږو. هغه دا دی چې خلک هوښیار شي، خلک په دې پوه شي چې دوی یو بل د څه دپاره وژني. همدا اوس کومه جګړه چې ده دا سمه ده چې ټوپک پردی دی، خو ماشه زما په ګوته کش کېږي. مونږ کله دا پوښتنه کړې ده چې مونږ ولې یو بل وژنو، د کوم ارزښت دپاره وژنو؟ آیا دا ارزښت سم دی؟ مونږ دا پوښتنه نه ده کړې، دا فکر هم نه دی کړی. زه کله چې وایم چې یو لوی تشکل رامنځته شي، اول باید دغه پوښتنه زمونږ ټولو مخې ته کېږدي چې مونږ ولې د خپلو اولادونو قاتلان په خپلو کورونو کې ساتو، د خپلو نوو زیږېدلو ماشومان قاتلان ولې په خپل منځ کې ساتو، مرسته ورسره کوو چې هغه تر کابل پورې راورسیږي، تر یو روغتون پورې راورسیږي او بیا زمونږ بچیان ووژني. په شیوه کې په یوه جنازه کې زما اولاد ووژني، دا څنګه تر هغه ځایه رارسیږي؟ دا خو د خلکو بستر دی. ولې خلک دا بستر ورکوي؟ د دې لپاره چې موږ فکر نه دی کړی، موږ له خلکو سره خبرې نه دي کړي، موږ په خلکو کې روښانتیایي پړاو نه دی بشپړ کړی، حکومتونو هم له بده مرغه دا کار سم نه دی کړی. نو دلته زموږ ادرس د مخالفت ادرس یوازې حکومتونه نه دي، بلکې هغه څوک دي چې له بهره ټوپک راوړي او دا خلک وژني، بې ګناه خلک وژني. که دا ټوپک له بهره را نشي او دا خلک ونه وژني، دا په دې معنی چې موږ په فکري لحاظ، په شعوري لحاظ جګړه مهار کړې. که جګړه مو مهار کړه، اقتصاد مو ښه کېږي. اقتصاد مو چې مهار که، زموږ شعوري جوړښتونه دومره لوړېږي چې بیا حکومتونه مجبور دي چې د خلکو د خدمت لپاره لستونې راونغاړي او مجبور مکلف دي چې خلکو ته هوساینه وبخښي. موږ د پیل نقطه نه پیژنو چې له کوم ځای نه پیل کو. درست. بخښنه غواړم. ګورئ، زه د وزیرستان اوسیدونکی یم. یو وخت و زموږ خپلوان زما کور ته راغلي دي، په همدغه مردرخوارو کې وو، په دغه بېلارو خلکو کې وو، خو چای مې ورکړی دی، ډوډۍ خپل مې وو، نه مې وژلی شو، نه مې شړلی شو، سترګې مې شرمېدې چې یا مې د خور زوی دی یا مې د ماما زوی دی. البته که ما غوښتي هم وای چې زه دا خلک وژنم، دا خلک نه پرېږدم، بالفرض دا خو زما خپل وو، که پردی راشي او زه مزاحمت، یعنی د یو کلي په فراه کې، په ورزګان کې، په خوست، پکتیا، په دې لرو سیمو کې یو کلی دې څنګه مزاحمت وکړي د دې لښکر سره؟ ښه پوښتنه ده. که یوازې ته د یو فرد او یا د یوې کورنۍ او یا د حتی د یوه کلي په حیث د دوی مخالفت وکړې، طبعا ته نشي کولی او وژل کېږي او خطر هم درته پېښېږي. اما کله چې زه وایم چې دغه جوړښت رامنځته شي، محور رامنځته شي او په لکونو خلک په دې پوه شي چې دا خلک زموږ قاتلین دي او موږ نه ښایي چې د دوی په اصطلاح هغه رشمه هم ورته خپله راوړو چې سبا ته ما اعدام که او ما ووژنه او د ده د وژنو ته تقدس قایل نه شو او ورته ووایو چې والا چې ته دا چاړه زما په ستوني را کشکاږې، نو خدای دې اجرونه هم درکړي، زه خو کافر یم او ته خو د خدای د لارې عسکر یې او ما وژنه. نو دا خو موږ خپله کړي دي. هر هغه څوک چې دغې جګړې ته په تقدس قایل دي، هغه دې پوه شي چې نن که د دوی په حمایت باندې ولاړو کسانو یو شمېر نور افغانان ووژل، سبا به دوی وژل کېږي. درست. زما هدف دا دی چې موږ یو ملي پاڅون ته ضرورت لرو. د ترهګرۍ د وژونکو د خپلو جلادانو په مقابل کې یو ملي پاڅون ته ضرورت لرو. موږ تر مخکې له دې چې موجود مدني جوړښتونه تر فشار لاندې راولو، اول باید د یو ملت په حیث د خپلو جلادانو په مقابل کې ودرېږو. درست. یوه بله کمزوري ده یا شکایت دی چې د حل لاره یې ممکن تاسو په ګوته کړئ.
یعنی په یو کلي کې د یو کور یو غړي یو ترهګر ولیده چې هغه دی څوک یې وویشته او دا ترهګر پلاني کور ته ننوت یا هغه دی بم یې کښېښو او پلاني کور ته ننوت. دا خبره دغه ځوان یا دغه جینۍ پلار ته کوي، پلار یې په پولیسو کې ملګری لري، هغه ته زنګ وهي، پولیس آمر ته خبر ورکوي، آمر خواري کوي، جګ خپل بل د ځان نه لوړ پوړي چارواکي ته خبر ورکوي، لوړ پوړی چارواکی بیرته جواب نه کوي او لوړ پوړي چارواکي باندې د انفارمیشن د معلومات په هغه ځای باندې سټاپ شي. یعنی د دې دا معنا ممکن ځوانان اخلي چې دغه د آمر نه لوړ چارواکی چې دا خبره بره نه ځي، دا شکایت بره لا نړو او اکشن یا عملیات هم د دې ترهګر په خلاف وانخیستل شول، د آمر نه لوړ پوړی چارواکی معنا دا چې دا خبر دشمن ته ورکړو چې ستا نفر ګیر شوي دي، ما ته څومره پیسې راکوي، زه ستا نفر ساتلی شم. بس هغه ورته وزیري صاحب زه غواړم دغه جزئیات چې دي دا ډیر واړه جزئیات دي، واقعا حقیقت دی دا ستاسو خبره، مګر دا په هغه څه چې زه پې خبرې کوم دا له هغه سره ارتباط نه لري. دا کاشکې بیا موږ د یو پولیسو له مسؤل نه یو مسلکي سړي نه پوښتنه وکړو. زه اصلا صادقانه درته وایم زه په دغو شیانو نه پوهېږم، اما غواړم دا درته وایم چې هغه څه چې زه پې خبرې کوم هغه دا نه دي. یعنی مانګه لا تر اوسه درته وایو چې دا پیښې شته دی، همدغه تاسو چې وایي دا حقایق دي په هر کلي کې شته دی، دا زموږ بدمرغي ده. زه لږ زره کې په لویه سطحه درته وایم چې اصلا په داسې قضایاو کې که ولس ودرېږي، ملاتړ وشي او سل زره کسیز او میلیوني حرکت رامنځته شي، بیا نه پولیس ته اړتیا شته، نه بل ته ولس باید په خپله راووځي او د دې مخه ونیسي. لکه هوښیارو ولسونو چې په تاریخ کې نیولې ده. وزیري صاحب زه غواړم درته وایم چې موږ لومړني خلک نه یو چې د داسې داسې قرباني کېږو، اصلي درد هم دلته ده. ډېر پرمختللي هېوادونه له همدغسې قضایاو سره مخامخ وو، اما هلته ولسونه راپاڅېدلي دي، ملتونه راپاڅېدلي دي او په یوه حرکت باندې د ټولو مخه نیولې ده. د ولس دیوال د دغسې مسایلو په مقابل کې درېدلی دی. زموږ مشکل څه شی دی؟ زموږ یو تاریخي مشکل دا دی چې د یوه قوم اتل د بل قوم قاتل دی. یعنی موږ له بده مرغه په وړو جوړښتونو کې په خپلو قاتلینو پسې ولاړ یو، خپل قاتلین په خپلو اوږو ګرځوو او د دې لپاره یې ګرځوو چې دا بیا سبا ته د بل قوم د قاتل په مقابل کې زما دفاع کوي. حال دا چې ټول لګیا یو، خپل قاتلان مو پر اوږو کېنولي، ښه پوهېږو چې قاتلان دي، ښه پوهېږو چې غله دي، خو د دې لپاره چې زما د قوم دی نو په خپلو اوږو مې سپور کړی دی چې له هغه د بل قوم له هغه نه مې وساتي. د بل قوم د جلاد په مقابل کې دا خپل جلاد زما په اوږو سپور دی او زما قهرمان دی، هغه د هغه خپل جلاد قهرمان دی. تر هغو پورې چې موږ د خپل جلادان له خپلو اوږو نه کوز راونه غورځوو او د یو ولس په توګه دې ته اصلا ضرورت نشته چې موږ د خپل قهرمانان ولرو. په دې د نړۍ په دغه ټایم کې قهرمانان د جنگ قهرمانان نه دي. قهرمان یعنې څه؟ قهرمان هغه څوک چې ولس ته ډوډۍ ورکوي، قهرمان هغه څوک دی چې ولس ته تولید پیدا کوي، قهرمان هغه څوک دی چې د هلمند د سیند اوبه راګرځوي، قهرمان هغه څوک دی چې په بدخشان کې د کوکچې په سیند باندې د 100,000 هکټاره ځمکه خړوبوي او هلته شولې او پنبه کري. د قهرمانانو معیار باید بدل کړو. موږ لا تر اوسه نظامي ذهنیت لرو ټول او هر یو ځان ته یو نظامي قهرمان لرو، تر څو چې موږ هر یو ځان ته یو نظامي قهرمان د بت غوندې مخې ته ایښیي او هره ورځ ورته رکوع کوو، تر هغو پورې به د همدې نظامي قهرمانانو له لاسه وژل کېږو. درست لیوال صاحب، بیرته ځوانانو ته راځو، ولس ته راځو. دغه حرکت ممکن چې خدای دې وکړي په نږدې وختونو کې زه باور لرم چې دا خبره به پایل شي. د دې پایل دا خو موږ یوازې په ځوانانو نشو، په دې کې زموږ سره پیغلې، یعنی پیغلو د بې پیغلو بې ښځو بې خویندو میندو موږ دغه بهیر په مخ
نیمګړی به وي دا زموږ. خو اول پیل یې د مکتب د ځوانانو ته ستاسو څه مشوره ده، بیا د لیسې یا د کالج ځوانان دي، بیا د پوهنتون ځوانان دي د مختلفو قومونو، د دوی د جوړښت لاره یعنی څنګه د دغه اولنی قدم د څنګه واخلي، د مکتب د ښوونځي ځوانان د څنګه پیل وکړي خپلو کې د ملګرتیا د یو ځای والي، د کالج او د پوهنتون. بل په لومړي قدم کې له لاسو نه نیولې تر سلو کسانو روښان فکرو چې په دغه مسله پوهیږي دوی ته بویه چې د فیسبوکونو له دریڅو راوځي، د ولس منځ ته راشي، په ولس کې شعور خپور کړي، په ولس کې سپین ږیری، دیني عالم، متعلم، محصل، هر هغه څوک چې له دې وضعیت نه ځورېږي دا په یو محور راټول کړي. دا ورو ورو پراخېږي لکه د سرې اور. دا رقم وګورئ دا د پښتون ژغورنې تحریک د تاسو لپاره د یو ښه مثال په توګه ستاسو مخکې ده. دا چا پیل کړ؟ خو چاړه تر هډوکي ورسېده، دوی پوه شول چې بالاخره وژل کېږو. مشکل دا دی چې د وزیرستانونو او د قبایلو خلک پوه شول چې موږ بالاخره وژل کېږو او له ټول وژنې یا له جنوساید سره مخامخ یو. زموږ افغانانو بدمرغي دا ده چې موږ پوهېږو نه په دې چې موږ بالاخره وژل کېږو. زه غواړم له همدې ځای نه درته ووایم چې داسې یوه چاړه اوس لګیا ده قتلول کوي چې تر آخري حده پورې هماغه چې نمونه مو هم ولیده چې د زانګو او د نوي زیږېدلي ماشوم نه تر هدیرې پورې تاسو وژنئ. یعنې دا پرون بله ورځ یوه عجیبه منظره وه، د نوي زیږېدلي ماشوم نه تر هدیرې پورې د مړي تر بیا وژلو پورې دغه ټول درته وژني او بېله وژل کېږي او لګیا دی تاسو وژني. نو که د خپل ژوند د ژغورلو دپاره ونه درېږئ، په دغه منطق باندې که تاسو ولس سره خبرې وکړئ، که هغه ځوانان وي، که هغه د پوهنتون خلک وي، که هغه د مکتبونو خلک وي، که هغه زمونږ بزګران وي، که هغه زمونږ د ښار خلک وي، که هغه زمونږ مامورین وي، که هغه زمونږ روښان فکران وي، په هر ځای کې وي، که تاسو قناعت ورکئ او تاسو پاک یاست، صداقت ولرئ او په صداقت باندې خلک راټولیږي، هماغه ډول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په صادقو خلکو باندې راټول شو، زه باور لرم چې په هر ځای کې په دې باندې راټولیږي او د ترهګرۍ او د وحشت او د قصابۍ او د جلادانو په مقابل کې سره یو لاس کېدل. درست. په دې مرحله کې لیوال صاحب د کلي ملا، هغه ملا چې په افغانیت مین دی، افغانیت ته ژمن دی، په خلکو یې زړه خوږېږي او لکه پروني واقعات چې وشول د دې سره یې سل وارې ژړلي وي، هغه ملا او د کلي ملک په دې لړ کې د دوی کوم کردار امکان لري؟ یعنی ځوانان دوی ته هم متوجه کېدای شي، دوی هم یو ولې نه، دا د ټولو مکلفیت دی. موږ انسان ژغورو او انسان ژغورنه د خدای حکم دی. په قرآن مجید کې واضح راغلی دی چې د یو انسان د ژوند ژغورل د ټول انسانیت د ژغورلو په معنا دی. دا حکومه داسې خدای مکړه ګونګ او نامعلومه لار نه ده، د انسانانو د ژوند د ژغورلو امر دی او زه باور لرم چې د انسان د ژوند د ژغورلو په امر کې خدای هم خوشحاله دی، دین هم خوشحاله دی او رښتینی علما هم خوشحاله دي. نو موږ ټول په دې پوهیږو. اوس دا به د کوم څوک به وي چې دا جرأت وکړي د اسلام له ادرسه چې ووایي چې د نوي زیږېدلي ماشوم په ټوپک باندې ویشتل ثواب لري. زه باور لرم چې هر ملا چې واقعا د خدای له قهر نه ډاریږي او د خدای ویره په زړه کې لري، په دې باندې به ووایي چې دا وحشت دی او له اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري. نو زه فکر کوم چې موږ اصلا د خلکو ته ورغلي نه یو، موږ یوازې په کوټو کې ناست یو او د فیسبوکونو له شانه احکام صادرو. خو هغه رقم لکه چې تاسو ویلې د پولې او پټي په سر او د کلي د جومات او د مکتب تر معلم تر دوی پورې ورغلي نه یو چې دا خلک څه فکر کوي. درست. یو ملګری بیا پوښتنه کوي، انور وزیر پښتین، چې کله به افغانستان خپل سیندونه مهار کړي، یعنی دې ته څومره په بیړه خلک اخته دي، دولت دې ته څومره څنګه ګوري؟ کارونه شروع دي نه دي؟ پلانونه شته؟ حکومتونه ټول لوی کارونه د خلکو په تکیه کوي.
تر هغو پورې چې ملتونه د یو څه شي ضرورت او اړتیا ته متوجه نشي او خپل حکومت ته حمایت او ملاتړ ونه کړي، لوی کارونه نشي کولی. زه چې څومره خبر یم، د افغانستان حکومت جدي پلانونه لري چې د افغانستان اوبه د افغانانو د تندې د خړوبولو دپاره او د افغانانو دپاره د روزي بودولو دپاره وکاروي. اما نړیوال دښمنان مونږ کله دې ته پرېږدي. د جګړې یو عامل هم دا دی چې مونږ فرصت پیدا نه کړو چې خپلې اوبه مهار کړو. اصلا د جګړې د اوږدولو یو دلیل دا دی، یعنی که تاسو د افغانستان د جګړې په اساسي او دریو عواملو کې یو وشمارئ، یو اساسي عامل د افغانستان اوبه دي. که ملت هوښیار شي، فقط که ملت هوښیار شي، خپل بچیان جګړې ته پرېنږدي، په خپلو خپلوانو، په خپل قوم، په خپل سیمه، په خپل کلي او په خپله ولسوالۍ کې د ترهګرۍ ریښې وچې کړي او فقط حکومت ته د دې فرصت رامنځته کړي، ملاتړ یې وکړي چې لویې پروژې عملي کړي. زه باور لرم چې افغانستان به د آسیا په سویس باندې بدلیږي. دا زما باور دی. زه د افغانستان منابع پیژنم، زه د افغانستان سرچینې پیژنم، زه د افغانستان ظرفیتونه پیژنم. فقط که دښمنان زمونږ په جهالت کې سرمایه گذاري ونه کړي او موږ یو په بل ونه وژني، موږ د آسیا په سویس بدلیږو. دغه اوبه، دغه ځمکې، دغه معدنونه او دغه ځوانې مټې چې ما درته ویلې موږ بشري ظرفیت لرو، دا که سره یو ځای شي، افغانستان ډیر ژر په یو پرمختللي، مقتدر او قوي هیواد باندې بدلول. یعنی ستاسو باور په دې دی لیوال صاحب چې ولسونه دي چې د ځان په ګټې باندې دولت مجبوروي؟ کاملا یعنی دولت ټولو پرمختللو هیوادونو کې هم داسې شوي، یعنی حکومت مرکز کې که هر څوک او کمزوری ملت یې سمولی شي، ملت یې ځان ته متوجه کولی شي او خپل غوښتنې. وزیري صاحب، په یو بل ساده منطق به درته وایم، دا حکومت څوک دی؟ حکومت خو له اسمانه راولیدلی یو جوړښت نه دی. حکومت خو په یو بیله فابریکه کې جوړه شوې پرځنه د حکومت خو له همدې خلکو جوړ دی. خو په دې د همدې خلکو زوی پکې دی، د همدې خلکو ورور پکې دی، د همدې خلکو بچی پکې دی، رئیس جمهور هم د همدې خلکو اولاد دی، وزیران هم د همدې خلکو. نو حکومت له خلکو مه بیلوئ. حکومت له خلکو بیلیدای نشي. دا یو د بل جز و کل دی. هدف مې دا دی چې هوښیار ولسونه هغه دي چې د خپلو حکومتونو، والله که په دې حکومتونو کې مشکلات وي، والله که په دې حکومتونو کې نیمګړتیاوې وي، ولس حکومت په اصطلاح تر هغه بریده حمایت کوي، ملاتړ کوي چې هم ځان اصلاح کی. زه په اصلاحاتو ټینګار کوم چې هم ځان اسلام کی او هم داسې لوی ملي پروژې وکاروي چې ولس له وزګارۍ، له محرومیت، له فقر، پردیو نه احتیاج او مهاجرتونو له دې ټولو سره وګرځي. اوس کله چې ستا ټول نظام په جګړه کې بوخت وي، په د چاودنو په مخنیوي کې بوخت وي، بودیجه د ټوله په دې برخه کې مصرفیږي، کله چې ستا ټول امکانات په دې وي چې ودرېږه په دغه ځای کې خلک ونه وژل شي، نو دا لوی ملي پروژې چې ستا بنسټ او تهداب دی، دا به نو څنګه جوړ شي؟ دا د ولس د 10 میلیوني د 80 میلیوني ولس اراده غواړي، ملاتړ غواړي، شعور غواړي او سره یو ځای کېدل غواړي. درست. او په دې یو ځای کېدنه کې، په دې انسجام کې قدرمن لیوال صاحب دا پایل کېږي، په دې کې ولایتونه مهم دي. یعنی د کوم ولایت نه دی خدای وکړي دا اول پایل، یعنی ځوانان یا هغه پوهان کوم ځای دی وټاکي، یعنی کوم مزار شریف، کابل مرکز، هرات، کندهار، یعنی هغه افیکټ یا چې ډیر تاسو ولس هر ځای پروت دی، په کلي کې پروت دی، په ښار کې پروت دی. بیا په تیره، بیا په نوې زمانه کې چې ټکنالوژي ده او دغه د ارتباطاتو امکانات ډیر زیات دي، د کلي او د ښار ترمنځ فاصله خورا لنډه شوې ده. تاسو په
یوه ثانیه کې کولی شئ له هر چا سره تفاهم وکړئ. یعنی دغه اجتماعي فاصله خورا لنډه ده. زه کله چې خبرې کوم د راټولېدو ځای او دا زه فرمایش نشم ورکولی. زه دا فکر غواړم ایجاد شي، دا د ولس کار دی چې له کوم ځای نه یې شروع کوي. ټول ولس باید شروع کړي. اوس خو په یوه پدیده باندې ډېره اسانه ده او دا ولس بل څه دې نه کوي، کوډ یې څوک نه ترې غواړي، معجزه ترې نه غواړي. فقط ولس دې ټول راټول شي او ودې وایي چې زه غواړم ژوند وکړم، زه غواړم ژوند وکړم، زه نه غواړم چې ووژل شم، او هر څوک چې ما وژني زه د هغه په مقابل کې ولاړ یم. ولسي حرکت له همدې ځای نه شروع کېږي. وروسته له هغه نه په دوام قدم کې چې کله خپل ژوند تضمین کړه، وروسته له هغه نه بیا حکومتونه اصلاحاتو ته مجبورولی شي چې وروره زه اوس دغه د پاڅېدلی یم، راویښ شوی یم، د اول د خپل قاتل په مقابل کې ولاړ یم، قاتل نه پرېږدم، او په دوم قدم کې د فاسد په مقابل کې ولاړ یم، او خپل دغه دروغجن اتلان چې ما لا تر اوسه په اوږو کېنولي وو دا راکوزومه او د بوتانو غوندې ماتومه او په خپله ودرېږمه. او اوس چې زه ولاړ یم، اوس به نو ماته سیند هم را مهاروې، ماته به فابریکه هم جوړوې، کار به هم راته پیدا کوې، پوهنتون به هم راته جوړوې، مهاجر به مې بیرته راولې. دا ولس کله چې ودرېده دا باید تر اخره ودرېږي. همدغه د ولسي نظامونو د جوړښت اصلي راز چې تر هغو شعوري ملت حرکت ونه کړي، تر هغو پورې سمون او جوړښت او بدلون نه راځي. درست. ډیره خوندوره او ډیرې سمې خبرې او ځوانان ممکن په دې باور یو چې دوی به ډیره ګټه ځنې اخیستې وي. او د خویندو په هکله باندې زموږ اخرینۍ پوښتنه به وي، پروګرام به راټولوو. په دغسې بهیرونو کې یعنې خویندې د خپلو ورونو څومره دا مټې تقویه کولی شي، هغه څومره اړینې دي په نړیواله نګاه سره او د هر لحاظ نه؟ بله ډېرې مهمې دي، ډېرې مهمې دي. وزیري صاحب، اول خو په تېرو نیمه پیړۍ غمیزه کې ښځې د افغانستان ټولې افغان مېرمنې یوازینی قشر دی یا یوازینی خلک دي، یوازینی انسانان دي چې انسان یې نه دی وژلی. دوی یوازې د دې جګړې قرباني شوي دي، اولادونه یې له لاسه ورکړي، ورونه یې له لاسه ورکړي، پلرونه یې له لاسه ورکړي، میړونه یې له لاسه ورکړي. دوی د دې جګړې قربانیان دي. او زه غواړم یو خبره درته وکړم، نه پوهېږم چې هغه انسان چې د یوې مور په غېږ کې لوی شوی، چې د یوې مور عاطفه یې لیدلې، هغه به څنګه جرأت ولري چې د یوې بلې مور په اولاد باندې ډزې وکړي. هر هغه څوک چې بې ګناه انسان وژني، هر هغه بني آدم دوپایه موجود چې پرونه په نوي زیږېدلي ماشومان ووژل او یا یې په هدیره کې چاودنه وکړه، په هدیره کې د جنازې په فرض مانځه باندې ولاړ خلک یې ووژل. زه باور لرم چې دوی د مور په غېږ کې نه دي رالوی شوي، دوی د مور عاطفه نه ده لیدلې، ځکه چې د مور عاطفه انسان جوړوي. او هغه چا چې د مور عاطفه لیدلي هغه قتل نه کوي، بې ګناه انسان بیخي نه وژني، ماشوم بیخي نه وژني. یعنی هر هغه څوک چې د دې هېواد ماشوم، ښځه او بې دفاع انسان وژني، هغه د هغه یو لوی عقده همدا ده چې د مور په غېږ کې نه دی رالوی شوی، د مور شیدې نه دي رودلي، عاطفه نه پېژني. موږ د یو لوی مشکل د عاطفې قحط دی. زما په خپلو ټولو خویندو او په ټولو افغان مېرمنو غږ دی چې دوی خپل اولادونه عاطفي وروزي، انسان وروزي. د دوی مکلفیت له اول ورځې نه شروع کیږي. دوی باید خپل اولاد ته زړه سوی ورزده کړي. دوی باید خپل اولاد له وینې، له قتل، له ظلم څخه په کرکه وروزي او انسانیت وروښيي. که لومړنی د انسان لومړنی روزنځای د مور غېږ ده، کورنۍ ده، د خور مهرباني ده، د لور مهرباني ده، د مور شفقت دی. که دوی هر یو ګورئ، موږ ټول له یوه کور نه روزل شوي او هغه خلک چې پرونې په دې ماشومانو، په دې وینو او په دې انسانانو باندې اوښکې تویولې،
هغه هم په د یوې مور اولادونه دي، هغه واقعا میندو روزلي دي. نو زما غوښتنه دا ده چې خویندې میندې په ډیرو برخو کې په ښوونځي کې څوک چې معلمان دي، په ټولنه کې څوک چې ټولنیز مکلفیتونه لري، په کورنۍ کې، په هر ځای کې او په دغسې حرکت کې طبعا د ښځو برخه ډیره مهمه ده. ښځې دي چې نارینه پوهولی شي چې که تاسو هر څه کوئ زمونږ په ژوند مو حق نشته، موږ مه وژنئ. او همدا اوس څه مدني ارزښتونه چې دي، اجازه راکړئ چې زه اوس دا خبره درته وکړم. دغه اوس چې د بشري حقونو، د مدني ارزښتونو، د انساني ژوند او واقعا د یو مدرن انساني ژوند چې په هغه کې موږ انسانان غوندې ژوند وکولی شو، د دې په ساتنه کې همدا اوس د ښځو رول تر هر بل چا مهم دی. ځکه چې ښځو په 80مه لسیزه کې، په ټوله 80مه لسیزه کې د جګړې د کنیزانو د مینځو حیثیت درلود. ښځې وتښتول شوې، په ښځو تیري وشول، ښځې ووژل شوې، د ښځو سپکاوی وشو، د ښځو پړونې بې پړونه شوې، بې عزته شوې. او که دوی غواړي چې بیرته همغې زمانې ته ورستانه شي نو خو همداسې دي کینی، او که نه غواړي چې هغه ډول بې عزته زمانې ته ورستانه شي، دا ښځې باید ودرېږي. صرف که د افغانستان ښځې په شعوري توګه، په ارادي توګه ودرېږي، زه باور لرم چې د ټولو ترهګرو چې غواړي افغانستان یو ځل بیا 80مې لسیزې ته، 80مو کلونو ته ورستون کي، د دوی مخه نیولی شي. ډېر اعلی. یقینا چې ښځه مور ده، خور ده او وطن پې آباد دی، انسان ده. زما دپاره مخکې له دې چې ښځه مور و خور و لور، ښځه انسان، ښځه یو بشپړ کامل انسان دی، اراده لري، پوهه لري، شعور لري. کله چې موږ وایو مور و خور ده، دا یعنې په دې معنا چې په چا پورې تړو، هغه هم خپل عاطفي پیوند ده، هغه د ارزښت و احترام و درناوي وړ ده. واقعا د کورنۍ قانون، د کورنۍ بنسټ په ښځې ودان دی، هغه بالکل. اما تر هر څه مهمه ښځه انسان، انساني حقونه لري، د انساني ژوند حق لري. باید د خپل حق دپاره ودرېږي او د خپل ژوند دپاره ودرېږي. ښځه باید، د افغانستان ښځې باید اوس ودرېږي چې موږ انسانان یو او غواړو ژوندي پاتې شو. مهمه خبره ده، ډیره مهمه ده، ډیره مهمه ده. قدرمن عبدالغفور لیوال صاحب زموږ سره وایي موږ ته مو وخت راکړو، ستاسو وخت قیمتي وي، مصروفیات مو ډیر دي، ډیره زیاته مننه. بیا هم کیدای شي کوم وخت کې تاسو ته زحمتونه درکړو، پروګرام ته به مو رابولو. دمګړی ستاسو ډیره مننه او خدای مو راوله. تشکر، مننه، خدای مو ژوندي لره، سلامت اوسئ. مننه، ښه، په مخه مو شه. مننه ملګرو چې را سره وئ، پروګرام در سره شریک کړئ تر څو ملګرو ته ورسیږي. یقینا د قدرمن لیوال صاحب خبره، بلکې ډېرې خبرې د ملت د پښو درولو اولني اساسونه دي، بنسټونه دي. د ځوانانو یو ځای کول، انسجام کول، جمع کېدنه، اول خو عوامل لټول دي، ولې موږ بدبخته یو، ولې موږ برباد یو. غیر د دې علاوه د دې نه د ولسونو یو ځای کېدل، دغه ولسونه به یو ځای کېږي، بیا به دشمن، موږ هر وخت دشمن ته ډېری ځوانان په دې خبره باندې خفه کېږي چې ولې تاسو بیا بیا دشمن یادوئ، او ځینې خبرې دا حق هم دي. اول خو کور ته خو هم باید وګورو، دغه دشمن ایران هم دشمن لري، پنجابیان هم لري، روس هم لري، هند هم لري، خو چې هلته پکې دننه بدبختۍ نشي راوستی، خو دوی د کنټرول مخه نیولې ده. کني دشمن خو هر هیواد لري، نو موږ باید په داخل کې ځوانان دومره ویښ شي او دغه ځای په ځای ټولنې جوړې شي لکه د پښتون غورځنګ ته ورته، چې د داخلي دشمن که هغه خارجي وي که داخلي چې مخه یې ونیولی شو. دشمن هر هیواد لري، اما په هغه هیواد پورې تړلې ده چې د دشمن مخه څنګه نیولی شي. او یوازې دولت په ټولو کارونو نشي رسېدی، ولسونه به ورسره وي، د ولسونو ملاتړ به وي، بیا به موږ 100% د دشمن
ته ماته ورکولی شو. دم ګړی ډیره مننه ملګرو. خدای مو راته لره په لوی او هوسا. خدای مو سپارمه د لوی افغانستان په هیله. مننه.